زما محترم مسلمانانو، الله جل شانه چې کوم دی آدم علیه السلام له عزت ورکو او الله جل شانه شیطان هغه ذلیل کو، الله جل شانه شیطان هغه رسوا کو. دا ولی ځکه زما محترمو کله چې الله جل شانه حضرت آدم علیه السلام په جنت کې پیدا کړو، الله جل شانه حکم وکړو یا آدم اسکن انت وزوجک الجنه وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. ای آدم علیه السلام، ته او ستا بیبي په جنت کې اوسیږئ او څه چې غواړئ هغه خورئ، خو دې ونې ته نږدې مه ورځئ. نو زما محترمو کله چې آدم علیه السلام نه خطا وشوله، الله جل شانه ورته وفرمایل الم انهکما عن تلکما الشجره واقل لهما ان الشیطان لکما عدو مبین. ای ما تاسو دواړه دغه ونې نه نوی منع کړي او تاسو ته مې دا نه ویلي چې شیطان ستاسو دشمن دی، ستاسو ښکاره او واضح دشمن دی. نو زما محترمو آدم علیه السلام عاجزي شروع کړله. آدم علیه السلام چې کوم دی هغه په دې خپله خطا باندې هغه زما عزتمندو محترمو عاجزي او الله جل شانه ته توبه شروع کړه. او آدم علیه السلام هغه زما محترم الله سوچت کړل ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ای زمونږ ربا، ربنا ظلمنا انفسنا، مونږ دواړو په خپلو نفسونو باندې زیاتې کړې دی، که چېرې ته مونږ ته معافي ونه کړې نو مونږ دواړه به د نقصان موندونکو نه شو. نو عاجزي وکړله. الله جل شانه د آدم علیه السلام عزت هغه برقرار وساتو او هغه له عزت ورکو. او بل طرف ته زما محترمو الله جل شانه آدم علیه السلام جنت ته ولېږو او الله جل شانه حکم وکړو فرشتو ته اسجدو لآدم، ای فرشتو تاسو آدم علیه السلام ته سجده وکئ. فسجد الملائکة كلهم اجمعون، ټول فرشتو سجده وکړه الا ابلیس، شیطان سجده ونه کړله. الله جل شانه ته تپوس وکړو ما منعک الا تسجد اذ امرتک، ما درته د سجدې کولو حکم وکړو، څه شی و چې ته د سجدې کولو نه منع کړې. نو زما محترمو شیطان په دغه ځای کې دلیل بازی او تکبر شروع کړو. خلقتنی من نار وخلقته من طین، ای زما ربه زه دې د اور نه پیدا کړی یم او آدم علیه السلام دې د خټې نه پیدا کړی دی، اور به رالګي او خټې ته به سجده کوي، دا نشي کېدی. نو الله جل شانه ورته وفرمایل فخرج فانک رجیم، پس اوزه د جنت نه فورا اوزه ته خو رټلی شوی. نو زما محترمو آدم علیه السلام په خپله خطا پښیمانه شو، الله ته یې توبه ویستله، الله د هغه عزت برقراره وساتلو. شیطان تکبر وکړو، په خپل ګناه باندې هغه دلیل بازی شروع کړه، الله د جنتونو نه ویستو، مخې ورله تور کو او د همیشه دپاره یې ذلیل او رسوا کو.